يا إله الوجود قد سئمت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لکه څنګه چې دا اعلان شوی دی چې د جمعې مونځ هم نشته جماعتونو کې، جماعتونه به بند وي، نو دا ضروري خبره ده چې دې باره کې یو څو مختصر معلومات چې کوم دی هغه خپل ورونو ته پیش کړو. د ټولو نه اول تصور دا دی چې د جمعې مونځ دا لازمي دی، باید چې دا وشي. لیکن که کله د یو ضرر د وجې نه، د عذر د وجې نه، د سفر د وجې نه، لکه څنګه چې شریعت اجازت ورکړی دی او د جمعې مونځ ونه شو، نو څه حکم دی؟ کله چې جمعې مونځ داسې نه وي، نو بیا هر چا له پکار دي چې هغه په خپل کور کې، په خپل دیره کې هغه د ماسپښین مونځ وکړي. که دوه درې کسان باید په جمع باندې وکړي، او که نه یوازې، هغه بهتره دا دی چې هغه یو څو کسان را جمع شي او په جمع باندې خپل د ماسپښین مونځ 4 رکعته چې کوم دی هغه وکړی شي. دا ډېر زیات ضروري دی. دغه رنګې دا مسله چې د جمعې مونځ ولې جماعتونو کې نه کېږي، دا مخکې هم چې کوم دی هغه وخت کې طاعون وبا او مرض چې کله راغلی، عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه هم دا حکم کړی، په هغې کې هم چې کوم دی د جمعې مونځ ودرېدلی او جماعتونه چې کوم دی هغه په دغه شکل باندې بند شوي وو. دغه رنګ یو بله ډېر لازمي خبره دا ده، دا یاد وساتئ، که د جمعې مونځ چېرته جماعتونه بند شو، جمعې مونځ نشته، حکومت اعلان وکړه، د دې مطلب دا نه دی چې د جمعې فضیلت ټول ختم شو. د جمعې د ورځې فضیلت هغه باقي پاتې دی، په هغې کې هماغسې عبادت کول، په هغې کې هغسې دعاګانې کول، دا لازمي دی. هغه کې سورة الکهف ویل، دا لازمي دی، انسان باید وکړي. صرف دومره د عذر د وجې نه، د مرض د وجې نه چې یو بل ته مرض لاړ نه شي، ځکه تا ته پته نه لګي چې څوک ستا خوا کې ولاړ دی، که د بل نه مرض راغی، دا مرض داسې خورېږي، او شریعت موږ او تاسو دې باندې حکم کوي چې باید موږ او تاسو دې باندې اهتمام وکړو چې مرض یو بل له ور نه شي، خپل ځانونه چې کوم دی هغه وساتو. دا نفس او ځان چې کوم دی دې ساتل باندې ډېر زیات اهتمام په شریعت کې شوی دی. لهذا باید د جمعې په ورځ هغه اهتمامات همغسې وشي. همدغه رنګې آخري او لازمي خبره هغه دا ده چې د جمعې په ورځ باید درود شریف چې کوم دی الصلاة علی الرسول، دا باید لازمي وویل شي. د جمعرات د ورځې د نور د پریوتو نه ونیسه تر د جمعې د نور د پریوتو پورې باید لازمي هر یو انسان په خپل خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایي. ځکه څوک چې یو ځل په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي، د الله رب العالمین د طرف نه 10 ځل په هغې باندې درود لیږل کېږي. لهذا دا پرېښودل نه دي پکار. دی کې د هر یو مشکل حل دی، په دې کې د الله رضا ده چې ته په خپل نبي باندې درود لیږي او الله په تا باندې درلېږي، نو ته ګوره چې څومره دې اجر دی، څومره دې فضیلت دی. کوم شرعي درود ابراهیمي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد تر اخره پورې دا باید انسان ووایي، دا ته هیر نشي. لهذا دا ضروري خبره چې د جمعې د ورځې دعا، د جمعې د ورځې درود شریف، د جمعې د ورځې تلاوت کول، اذکار، دا ختم نه دي، دا شته دی، دا هر یو انسان باید وکړي. او الله رب العالمین د موږ او تاسو په دې عمل توفیق راکړي، او الله رب العالمین د موږ او تاسو ټول امت اسلامي نه د مرض په خپل قدرت سره اوچت کړي، او الله رب العالمین د زموږ او تاسو حفاظت وکړي. وصلی الله علی نبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.